دا حدیث مبارکم واورئ دام ډیر انسان ور سره ایمان تازه کوي. امام ابو داود په صحیح ستو کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی. امام ابو داود رحمت الله تعالی علیه هغه مبارک فرمایي چې یو صحابي دی عباده بن شرحبیل رضی الله عنه. عباده بن شرحبیل رضی الله عنه د مبارک فرمایي چې ابو داود روایت کړی دی چې دغه صحابي مبارک فرمایي چې یو ځل ز په کور کې لوږې انتهایی تنګ کړم، ډیر زیات مشکل راته پیښ شو. چې ما په زړه کې وی چې راشه بهر روزه د پلانکی انسان د کجورو باغ دی، بس ما صحابي دی، زما ملګری دی، زما دوست دی، زما صحابي ملګری څه خبره بنی، راشه الته خوراک وکړه، ډېرې کجوري ځان سره په صادر کې راوخله، کور ته یم راوړه. بعضې وخت کې انسان یو ګماني خو هغې ګمان مطابق بیا نه وي. بعضې وخت کې د مبارک فرمایي عباده بن شرحبیل فرمایي رضی الله عنه وی چې زه رالمه او هغې باغ ته را داخل شم، د صحابي باغ دی، وی چې ما ډېرې کجورې پکې وخړې او بیا مې وی چې څادر خور که او دا څادر مې دغې کجورو نه راډک که. وی چې کله مې چې راډک که په اوږه باندې مې ځان سره راواچوه. عباده بن شرحبیل فرمایي وی چې دغه مالک صحابي راغی، چې کله راغی وینې کجورې م رانه وخیشتې څادر والا او وی چې زما یې ښه پټایي وکړه، ښې ووالمه چې ته راځې او کجورې م خورې او څادر م ډکې او دومره تپوس خو انسان که نه چې خامخه خیر. وی چې ما په زړه کې دا ووي چې دا به ډېره غټه خبره چې ما رسول الله مبارک په در کې حاضر نه که، ځکه نبی علیه السلام ته به زه څه یمه، کیدای شي پیغمبر علیه السلام ما ته ووایي چې ای صحابي زما دربار اقدس له به راغلی وی چې هلته نه وال شته او نه څه خبرې شته، ته چې بل چا دربار له ځې هلته به داسې والم خوري او خبرې به مو چې دی ارته کېږي. زما دربار رسالت له به راغلی وی هلته به ورته کجورې میلاو شوې وی او څه خبره به م نه وی. وی چې ما سره په ذهن کې دا خبره و رسول الله مبارک دربار کې ما حاضر نه که او داسې مه پرېږدي، دا به ډېره غټه خبره وي. وی چې نه صحابو خو داسې کار کړی نه دی چې رسول الله په دربار کې یې څوک حاضر کړي نه وي. وی زه یې راونیومه او پیغمبر علیه الصلاة وسلام په دربار کې حاضر کړم چې ما په زړه کې وي چې انشاءالله خامخا په دغې دربار کې به زما دپاره څه مشکل خدای پاک نه جوړوي، څه ترتیب به الله برابر کا. وی چې کله رالمه دغه صحابي ورته وفرمیل یا رسول الله عباده بن شرحبیل رضی الله عنه ما باغ له راغلو، کجورې یې خوړلي، څادر یې تر ډک که او په اوږه باندې وچه او کور ته یې وړ. یا رسول الله مبارکه ما ایثار که، ما یې ښه پټایي م وکړه، ما ستاسو په دربار رسالت کې حاضر که یا رسول الله، ستاسو دغې صحابي دپاره څه حکم صادر کړئ، څه حکم وفرمایئ. چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام عباده بن شرحبیل فرمایي ما ته نبی علیه الصلاة وسلام والله هیڅ هم ونه وي. او چې دغه بل صحابي ته څه ورته فرمایي چې په کار خدا وه چې د دغې انسان د وهلو په وجه باندې تا دله خوراک ورکړی وی. نبی علیه السلام فرمایي تا د ده نه د کجورو اخیستلو په وجه باندې په کار ده چې کور دپاره ستا نورې کجورې مو له ورکړې وی، ستا دا سلوک نه وی ورسره کړی بلکې دی په ځای باندې تا پوی کړی وی او داسې د ورته ویلي وی چې کله م ستا حاجت راشي دلته راځه، کجورې وړه، تیم خوره، کور تیم وړه، ستا پوی کړی دی وی، علم د ورکړی وی، خو دا کار د ورسره نه وی کړی. عباده بن شرحبیل فرمایي څوک به رسول الله دربار لراله په هغه کې به هم دومره سخاوت پیدا کېده بیا چې هغه رسول الله مبارک سخاوت نه به فیض ورته میلاوېده. وی چې په دغې خبرو په وجه باندې چې رسول الله ورته خبرې وکړې چې داسې تاله نه و په کار ده چې دایم ښه نه موړ کړی وی، کور دپاره دم ډېرې کجورې وله ورکړې وی، څا ورته نه وی ویلي. عباده بن شرحبیل فرمایي چې کله بهر راووتمه د دغې باغ مالک ما دپاره د نبی علیه الصلاة وسلام په خبره باندې یو وسق کجورې زما او زما کور دپاره ماله راکړې چې کور ته یې ځان سره ویسه. 18 ساعه 180 کیلو کجورې یې ماله راکړې چې د نبی علیه الصلاة وسلام مبارک په دربار رسالت کې ته حاضر شوې او تا ته یې څه ونه وي، تا ته عفو وکړه، بلکې ما ته یې ووي چې په کار چې تا کجورې م ورکړې وی، په ده دم خوړلې وی، په کور واله باندې دم خوړلې وی، د دوی د بچو باندې دم خوړلې وی، هغې د برکته چې بهر راووتمه
والله مال یو وسق کجوري شپېته ساعه یوسل اتیا کیلو کجوري د مبارک مال راکړي چې تیم اخرى خپل بچو له يم ویس. محدثین فرمایي چې رسول الله مبارک دربار ته بسو که حاضر شو مشکل به ورته پیښ شو رب لا یزال به اغله فائدہ خامخا ور کولا ځکه رسول الله مبارک لرب څو ور کړو اختیار یې ور کړو.